دا کومه کرونا وایرس چې په ملک پاکستان کې پیدا شوی دا خلک د دې نه ډېر زیات ویریږي. حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دومره زیات دي په کومه خبره کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات موږ مخې ته پراته وي نو په هغو خبرو کې ویرېدل او خوف محسوس کول دا ډېره بده خبره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام مسنون دعاګانې هم موجودې دي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا فرمایي وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم یو کس یو داسې کس ویني چې هغه په مصیبت کې گرفتار وي نو دا دعا دی وایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. او داسې دا دعا ویلو هم اهتمام کوي اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. او درم دعا دادا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في جسمي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. د دې دعاګانو ډېر زیات اهتمام کوي او بالخصوص مسلمان خو د داسې مسلمانانو ته نه ده پکار چې د داسې بیماریانو نه داسې وباو نه دی ویریږي ځکه چې په دې باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات موجود دي. او بیا مسلمانان خو چې داسې مسلمانان وي چې هغه د خپل عقیدې فکر وکړي د اعمالو فکر وکړي هغه ته خو بالکل ویره هم نه ده پکار. او بیا داسې مسلمانان چې هغه 15 وخت مونځ کوي او د اعمالو پابندي کوي او دس کوي او د سنت مطابق دی او دس کوي نه هغو دپاره خو بالکل د دې وایرسونه ویرېدل هم نه دي پکار. اسې په یوه علاقه کې یو فضا چې کله پیلاو شي یوه خبره مشهوره شي نو خلک بیا هغه خبره اسمان ته وخیژوي حالانکه دومره زیاته نقصاني خبره نه ده. او داسې د دې دعا هم اهتمام کوي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق او داسې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سحر او ماښام درې وارې دا دعا وایي الله تعالی به موږ تاسې ټول د داسې مصایبونه او د داسې وباونه په حفاظت کې وساتي.